زما په خدای قسم دی مولانا عبدالمعبود 163 سال عمر د سیول کوارټرو ته راغلی او دا کوارټر مولانا صاحب سره په کوټل کې شپه وه زه ورغلم د شپې 10 بجو پورې ورسره ناستم هغه ته دا علم خدای ورکړی و چې مراقبه به وکړه نو کشف د قبر به ورته کېده ما ورته وایي چې جي ما ته د یو قبر کشف وکړئ ما ته په آرام کېنه بس پرې تنګوه مې ما تنګ مې کو روزه راځه بارې راوویستمه چې داسې مراقبه یې وکړه ما ته دې هدیره کې دا سړی نشته چې ته وګورې اوړه دې ښه شي دا په قبرونو کې ناست دی او غوښې ته غوڅېږي لګیا که دې ولیده ټول عمر به روټۍ خوندل په یو منډه دې کور ته راورسېد تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو دا د قبر حال ما په سترګو هم لیدلی دی 3,500 کاله مخکې مړي مې هم لیدلي دي او 15 کاله مخکې مې مړی هم لیدلی دی او 18 ورځې پس مې هم مړی لیدلی دی 18 ورځې پس مې لیدلی دی 2 لړمان کې راووته د لعنت او 3,500 کاله پس مې لیدلی دی داسې پروت دی لکه اوس دی ایښی دا زما د سترګو او د یقین او د ایمان خبره ده چې دا قبره روضة من ریاض الجنه نو په دې مې ایمان شو او قبره حفرة من حفر النار د جهنم د کندو نه یو کنده پې جوړه شي دا په سترګو لیدلي عزیزانو ما چې څومره په دې غریبۍ کې څومره ډونډ کړی دی او څومره ګرځېدلی ما نو ما خپل یقین انتها ته رسولی دی نو اوس دې درته زما دې زوی ووی چې بچي قرآن ته رالیږئ اخري خبره واورئ چې په قیامت کې به یو تاجپوشي کیږي کم مور او پلار چې خپل بچی باندې قرآن ویلی قرآن یې پې ویلی د هغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ د سرو زرو تاجونه ورپه کوي الله دې دا سعادت درته نصیب کي چې خپل بچی په شوق او په ډېر شوق باندې نور درنه دنیا نه غواړو دا غواړو چې بچی په زور راولا چې دلته دا قرآن ورته یاد شي که ته وایې دنیا سبق وي او کالج وي اسکول وي ورشئ ډاکټر ضیاء الاسلام آی سپیشلیسټ د انګلینډ پاس په 4 کاله په لندن کې تیر کړي دي او قرآن هم د آی سپیشلیسټۍ سره سره په 4 کاله کې په لندن کې قرآن هم یاد کړي ورشئ دا ښکاره خبره اوس هغه ډاکټر ضیاء الاسلام چې دی د پلار په مردان کې امام و په اوتي کې او د واده چې و نو زه یې بوتلی هغه ضیاء الاسلام نن په یونیورسټۍ کې په روجه کې 2 ختمم کوي دا نه ده چې د دنیا کې نو هغې سره به د دین نشي کولی د دنیا سره انګلینډ سپیشلیسټ کړې ده او هلته قرآن هم یاد کړی مونږ ته دا پته نشته چې مونږ راغلي کوم ځای نه یو او زمونږ د سفر انتها به کوم ځای کې وي زو به کوم خوا په دې لږ سوچ پکار دی عزیزانو دنیا ته مونږ راغلی دې ته نه یو چې دا مونږ څه کوو نن راته یو سړي ووی چې ما ستا کیسټ اورېدو تا پکې دا ویلي دي چې د بجلیګر مولا نه سپی هم ښه دی
په دې زه ډېر خفه شوی یم او دې ټکي له درته راغلم چې دا دې ولې ویلي. ما ورته وویل چې دا زما الفاظ نه دي، دا د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله تعالی و تبارک دا د هغه الفاظ. چا ورته خط لیکلی و کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں. نو دے ورته لیکي کہ آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ کہہ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہیں. میرے نفس میں علو پیدا کرنا چاہتے ہیں. مجھے خدا کی قسم کہ حسین احمد تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے. کیوں؟ کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا. میرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرے جتنے نیکی اور برائی کا بھی حساب ہو تو میں کیا کروں؟ تو میں قبلہ و کعبہ نہیں. نما چې دا د هغه الفاظ دي نو ما ځان ته ځکه ووی چې د هغه خو مونږ د خپو خاورې م نه یو، نو چې هغه داسې وایي نو مونږ نه خو سپی څه چې خندیر هم ښه دی، هغه سره به هم د خپل عمل حساب نه کېږي. عزیزانو دا به هغه وخت کې پته لګي چې څه وخت کې اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دا باغه وخت کې پته لګي چې تا ته د تمام زندګۍ رجسټر په لاس کې درکړی شي او تا ته وویلی شي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا د نن ورځې رجسټر ستا لسل چې دې څه وخت کې کتاب وګوري نو دی به وایي چې ها لم اوته کتابیه، کاش چې دا رجسټر خو ما ته اډو راکړلی شوی نه وی، او که د ده رجسټر ښه نو دی به په قیامت کې نورو خلکو ته آواز وکړي چې ها راشئ او زما دا رجسټر ولولئ وګورئ. بیا به تاسو به په دې پوهېږئ یا نه پوهېږئ، په دې عدالتونو کې یو دفعه د هغې کې ریټ ورته وایي، ہائی کورٹ کے یا دې کې ریټ وکړي. نو په دغه ورځ به آواز وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی، نن څوک بادشاه دی. دا تمام بادشاهان به دا نن چې صدر بش د امریکې صدر په ټوله دنیا د خدایي دعوه کوي، دا به هم سرنګون ولاړي. نن په ټوله دنیا د خدایي دعوه چې کوي
आवाज بوشي لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی څوک بسر نشي اوچتولی نو بیا به جواب وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غیاو دی چې نن داسې په قهر دی چې نو وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر زما عزیزانو دا الله احسان دی کافی حد پورې ټول مجموع ژوند او دس کې ساتلی دی چې کوم شی زه ګناه ګڼم هغه مې دا ټلویزیون وغیره زما کور کې نشته په غلطه هم زما کور ته نه دی راننوتی خو یو ورځې په شوق مې زما ملګری دی د هغه کور ته لاړم په هغه ورځې چې د روس صدر مړو برزنیف او د هغه جنازه به ویل نن په 9 بجې په ټي وي باندې ښایي نو هغې ته 9 بجې لاړم چې دا وګورم برزنیف هم ځان ته څه وی د الله منکر قوم دی چې خدای نشته نو نن یې دې دپاره ګورم چې دا دله مړ چا کړو چې دا خدای نشته نو دا مړ چا کړو نو د ده جنازه په تابوت کې را روانه کړې وه او ښځه یې شلېدلې ګریوان ورپسې را روانه وه او جړلې او دنیا او بیا یې په قبر کې پړي ما وکته په ټي وي باندې چې په پړو تړلی تابوت ځمکې ته ورښکته دا مې په شوق کتلې نو زما عزیزانو بادشاهان به سرنگون ولاړي واحد انسان به رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې 1,40,000 پیغمبران بم دا تقاضا کوي چې کاش چې دی نن زمونږ شفارت قصیدې بردې والا ویلي دي که نه چې وکلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم 1,24,000 پیغمبران به تقاضا کوي چې د دې خپل علم د دریاب نه یو لپه او که لپه نه یو چونګ همونږ لم راکړي واحد انسان به په دې عدالت کې دی دی به ریټو کی ریټ او هغه ریټ چې دی به کوي قرآن ویلی دی چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر به وایي چې پروردګاره دا زما هغه قوم ولاړ دی چې ستا قرآن پورې به په دنیا کې ټوکې کولې او ستا قرآن ورته ګپ ښکارېده تاسو ووایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې وکیلي او د الله غوندې عادل وي او بادشاه وي او د پیغمبر غوندې ریټ کوونکی څه حال به جوړ شي نو زما عزیزانو دا واورئ چې قرآن تیله نه دی راغلی چې دا نن په پاکستان کې چې کله نه جوړ دی د سړي د زوی حکومت اړو راغلی نه پکې سړی راغلی غوبل دی ټلیفونونه دي چې زما غوږونه یې وخوړل اوس مې یو ته وې د نوښار نه راته ټلیفون کړی مال په ارام کښېنه 55 کاله
زما تجربه شوه په دې ملک کې چې څو پورې خدایي انقلاب د کابل کې او په یو شپه کې 2 کروڑه حلال شي نو دا 12 کروڑه به ایله د سړي زامن شي. وختي طور اخور دی ونډه جوړه ده هر یو غوی دی ولی شوق کېږي چې دا ونډه زه قرآن کریم قانون دی دېله نه دی راغلی چې جومات ته راشي چې مولا یو 4 کسه راشي زمونږ پلار مړ دی چې هغې پسې ختم وکړي زه ستا مړي ته ولاړ یم او جنازه کوم ما جرګه ځان پسې ودرولې ده خدای ته چې یا الله زه او دا ټول خلک تا ته په جرګه راغلي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فتوفه على الايمان بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې د هینه تر بلوغ او د وخت تر مرګه پورې خایګي چې شانه مسلمان سره چې د خانه خراب بچي به اکثر ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي بس په فدیه د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی ابل وی ما قبول کړی ما دا ولې هلکه دا کار وایي دا چې د سلو نه لک جوړي شي هیله پې کوو بنی آدم د جرګه کوي د دنیا د لین دین جرګه دې کوي 10,000 روپۍ فیصلي خدای ته دې چې چا جرګه وکړه نو هغې له داسې سړی راوچت شي چې نیمې دې په جیب کې پټي کړي او نیمې روپۍ طالبان ته کوي که نه کوي ها د دنیا عدالت کې دی چې وکیل پیش کیږي ته به په 2 روپۍ ستا عدالت کې پیشي وکړي وبې کې قرآن د خدای قانون دی او د خدای په قانون زه ستا خدای سره جرګه کوم او ته ما ته دومره سپک بیا د دنیا قانون چې څوک وایي انګریزي هغې ته سټوډنټ وایي او چې قرآن څوک وایي هغې ته چڼي مڼي مونږ سره بالا ماڼه کې یو خان دی هغه چې په لار روان وي داسې کوي نو دې ځای به ګوتې وایو کله به یو دوکان ته ګوري کله به بل دی سلام راته څوک کوي نو زه دوکان کې را سره څوک ناستي ورته یم پاسه یې ویل ولې مالخان راونډ کوي هغه سره چې خبرې کوي یاره دا جومات کې چڼي مڼي چې دي دا چڼي مڼي یعنې قرآن چې څوک وایي هغه چڼي مڼي دي او انګریزي چې څوک وایي هغه سټوډنټان دي وایه په دې خبره به مونږ خدای ته څه جواب ورکوو مونږ به څه کوو زمونږ خو د پلار او د نیکه بیړه تباه ده د پلار او د نیکه زمونږ بیړه تباه ده